عزیزانو نن د ستاسو وړاندې د یوم عرفې د فضیلت او اهمیت او د هغې د تعین متعلق چې یوم عرفه کله ده یو څو لنډې او مختصرې خبرې کول غواړم. عزیزانو یوم عرفه دې ته افضل الایام ویل کېږي، په ورځو کې بهترینه او غوره ورځ دا الله خوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا غنا د عرفې د ورځې د روژې متعلق تپوس وکړی شو چې په دې کې روژه نیول دا څنګه دي. نو زمونږ استاد خوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایل یکفر السنة الماضیة والباقیة، چې کوم یو انسان په دغه ورځ باندې روژه ونیسي نو رب العالمین د دې په برکت باندې دغه انسان د تیر شوي کال ګناهونه هم معاف کوي او د راتلونکي کال ګناهونه هم معاف کوي. نو یو خدا یو لویه او بهترینه فایده دا ده چې تیر شوي کال ګناهونه او د روان کال ګناهونه رب العالمین په دې سره معاف کوي. بل دا د دینه دا هم اندازه لګي امید شته چې الله جل جلاله دغه انسان روان کال چې د ژوند او ساتي، ځکه چې انسان نه ګناه هلکی کله چې انسان دا ژوند دی نو امید دا ده چې دا انسان با راتلونکي کال ژوند دی او کوم ګناهونه چې دا انسان کوي نو الله جل جلاله به دا ګناهونه دا انسان ته معاف کوي. یوم عرفه دا کله ده نو دا د ذوالحجې یعنی د لوی اختر نخم ورځ او نخم تاریخ په هغې باندې ده. په هر یو ملک کې کله چې د ذوالحجې د لوی اختر نخم تاریخي نو په هغه ملک کې یوم عرفه ده. نو پکار دا ده چې هر یو مسلمان په دغه ورځ باندې روژه ونیسي نو رب العالمین به دغه انسان لا ډېرې فایدې ورکړي. تکبیرات تشریق د دې پس منظر صده او دا کله شروع کی څو ورځې به ویل کېږي او په چا باندې دا ویل واجب دي او چا چې ونه ویل نو د هغې کفاره څه ده. عزیزانو دا تکبیرات تشریق پس منظر دا دی کله چې رب العالمین حضرت ابراهیم علیه السلام باندې امتحان وکړو چې هغه ته ووایي چې خپل بچی اسماعیل علیه السلام زما لپاره قربان کا او ذبح کا. نو کله چې ابراهیم علیه السلام خپل معصوم بچی اسماعیل علیه السلام د الله جل جلاله لپاره قربان کاو او ذبح کاوي په دا وخت کې د اسمان د طرف نه جبرئیل امین راغی او دا منصر شویل دو دا ناشنا منصر او عجیب منصر شویل دو نو دا هغه بچو باندې دا کلمات جاری شو الله اکبر الله اکبر. ابراهیم علیه السلام وی لا اله الا الله والله اکبر. اسماعیل علیه السلام وی الله اکبر ولله الحمد. عزیزانو تکبیرات تشریق دا په هر یو مسلمان باندې دا لازم ضروری او واجب دي. کله چې یوم عرفه نخم د ذوالحجې سهار موږ وشي دا وخت نه والا تر 14 تاریخ پورې هر یو مسلمان هغه نارینه او که زنانه فرض مانځنه وروسته یو پیری نارینا په تیز باندې او زنانه دا په قرار باندې تکبیرات تشریق وی چې کلمات دادي الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد. کچانا تکبیرات تشریق پاتې شو داغي کفاره صدا دې هیڅ کې کفاره نشته ده بلکې دا انسان با استغفار وی نو الله جل جلاله وتا معافي وکړي. یو انسان دسه ده چې هغه فرض مانسلا جمعات ترانغه د جمع سره مونږ کو نو دانا چې تکبیرات تشریق غبوي نه بیا نو کله چې دا جمع مزنا د پادشو پکور کې د فرض موضوع کو
نو داغنا پس بیا تکبیرات تشریع اللہ تبارک و تعالی دی اول مالا بیا تاسو لبدی من عمل کو توفیق راکی آمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.